یو وظیفه درته هیمه ډیره زیاته ګراني ده او خلک ډیر زیات پریشان دي او خلک د نوکرو په تکل کې دا ګرځي او دغه رنګې غریبۍ او غربت خلک راګیر کړي دي د خلکو کورونو ته بلکې د خلکو دروازو ته را غریبي او د غربت محترم را رسېدلی دی دغه رنګ یو سړی دکان واچي نه چلیږي یو سړی کاروبار شروع کی چلیږي نه د ټولو مسلو د حل لپاره د الله پاک یو څو نمونه دي زمونږ په دې ښودلی شوې طریقه باندې تاسو کوئ انشاءالله العزیز د الله پاک نه کلک امید ساتم الله پاک به ستاسو ټولې مسلې دا حل کړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته محترم او رزق حلال د الله پاک یو ډیر زیات لوی نعمت دی او دا رنګ زمونږ د وظیفه دا د رزق حلال د پاره ده په دنیا کې انسان تر دنیا کارونه وي او په دې وظیفه باندې موږ د الله پاک نه غټ غټ کارونه محترم دا غواړو کومه چې زمونږ غټه غټه مسلې وي دا ټول به الله پاک نه محترم دا غواړو چې کوم بنده محترم دا وظیفه کوي الله پاک به انسان نه پریشانونه لرګي دغه رنګ الله پاک به د انسان له خپل نوکری ورکي خپل روزګار بل ورکي او دغه رنګ غریبي دا بل الله پاک د انسان د درشل نه محترم لرګي کله دکان چې دکان به چلیږي کله کاروبار شروع کوي کاروبار به محترم دا به چلیږي الله پاک د انسان په تقدیر کې محترم او رزق لیکلی دی کله اور پسې سعودي ته لګي کله اور پسې دوبۍ ته لګي او دغه رنګ کله اور پسې امریکا او برتانیا د محترم ده لګي دغه رنګ د انسان د رزق د الله پاک تقسیم کړي دی دې وظیفې برکت باندې الله پاک د انسان ته خپل رزق په حصہ پورا محترم دا ورکي دغه رنګ د خوشاله ژوندۍ الله پاک به د انسان نه محترم ورکي دغه رنګ فرمایي چې رزق انسان بس داسې ګرځي لکه څنګه چې مرګ محترم انسان بس ګرځي تاسو را وظیفه یو پیرو کوي رزق محترم لا تاسو بس ګرځي او په دې وظیفه باندې خلکو ډیر زیاتې تجربه محترم ادا کړې دي فرمایي چې د زړه په یقین باندې د غرنګي د زړه په سترګو باندې تاسو دا وظیفه کوي تاسو ټول مسلې محترم دا بل الله پاک دا حل کړي زمنګ چې کوم وظیفه ده د هغې طریقه او ترتیبدار او څو شرطونه دي چې لومبی شرط محترم دا شو چې موږ د قرآن مجید تلاوت کوو دغه رنګ دویم نمبر شرط دا شو چې موږ به 15 وخت پابندۍ سره جمع سره مونځ کوو دریم نمبر شرط محترم دا شو چې موږ به مکمل د ګناهونو پرهیز کوو یو طرف ته موږ وظایف کوو بل طرف ته منځونه نه کوو بل طرف ته ذکر نه کوو د قرآن تلاوت نه کوو په نحوست کې به څنګه را ذکر کارو کی یاد ساتئ چې دا شرطونه دا یاد ساتئ ورسره چې کله موږ پر شرطونو باندې مکمل عمل کوو او بیا د هغې نه بعد محترم موږ وظیفه کوو ان شاء الله العزیز دا به ډیر زیاته زبردست اثر محترم داغي ځکه داسې وظیفه مې راوړې ده چې په دې باندې پوره جهان محترم دا عمل کوي او د الله پاک د نومونو په توفیل باندې دوی ته الله پاک ډیر زیات پراخ رزق محترم دا ورکو زمونږ وظیفه داسې ده چې موږ به یو پیره درود ابراهیمی وایو د هر مانځه نه بعد یو پیره درود ابراهیمی دا به وایو بیا محترمو د هغې نه بعد 21 پیرې یو پیرې به د هر مانځه نه بعد یا الله یا غنی یا مغنی یا الله یا غنی یا مغنی خپ قلار خپ طریقې باندې خپ سکون خپ اطمینان خپ یقین باندې محترم د الله پاک نه دا غوستل دغه رنګ بیا د هغې نه بعد یو پیر درود ابراهیمی ان شاء الله العزیز چې سمت الله پاک نه غواړي په دې وظیفې باندې ان شاء الله الله پاک به د خپل بندګانو ته دا ورکوي الله پاک ډیر زیات بهونکی دی ډیر مهربان دی او د خپل بندګانو ته ګوري او په دې خپل بندګانو باندې الله پاک ډیر زیات حب کېږي یاد ساتئ چې دا وظیفه موږ د جایز مقصد لپاره وکړو ان شاء الله الله پاک به موږ او تاسو ته ډیر زیات سره راکړي الله پاک خوشاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته